الله دې ستاسو عزت وکړي. دا کم نازک ټایم مې ویستلو تاسو راغونډ شولئ. دا میګل کومه خبره وکړله په دې باندې زه متفق یم. په دې باندې صاحب میټینګونه موږ ډېر وکړل، ډېرې غونډې مو کړلې، ډېر میټینګونه مو کړل او سم دې جوړ نه کړل. ځکه د اظهر خان سره زما څه توت ومیا راله اظهر خان سره او بیا هغې کې بیا څه جوړه موړه وشله د بابو ماوي غازي کې او موږ هغې ته غازي کې دغه خبره وکړله د بماویزه کې وروره غاړه به کوو، نورې گفتگو به نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به ماته کیسې رالې. بیا دې کې محمد انور را پاڅېدلو او دا غل خبرې وکړله او لیکم را پاڅېدلو دا غل دی او دا داسې دی په غازي کې د زه را پاڅېدلم دا ملګري مې ناستو ماله به د درې شیزونو تپوسونه ماله وکړل. ماله دا غر د غریب هم دی او دا د خان هم دی، دا د زمام دی، دا د مظلوم هم دی، دا د یتیمان هم دی. د هر کار کې او د ترقۍ کار کې به ګوتې نه وښئ. وایه ستاسو ثبوتونه دې ته ماله راکړه، زه د هغه خبرې تپوس د ملکاو نه زه وکړم. تی نه شي ویلی زه به یې ویم وایي دې دا 10 لک روپۍ اخیستي دي د حمید ټیکهدار له وایي دا زما کار شلو. راته ویلي دی ورسره د اپلې کې ورسره دا پارټنر دی وایي د دې تسلي به هم زه وکړم. ښه وایي نور څه دي وایي نور داري کمیشن دی پارټنرشپ دی ما دا څه صفۍ به زه وکړم، تاسو ماله خالي اجازه راکئ. وایي وشول عمل بیا به خبره ختمه شي. وایي او خبره به ختمه شي. ما ونه بلې یو دغه مونه ورکړلو بلې 10 لک روپۍ دي دا به هم زه وغورځوم، دا خبره ختمه کړه. دا 50 لک روپۍ دي دا کمې دي دا هم زه ورکوم، ایشو به ختمه شي. وایي نه د دې خبرو تپوس وکړه دې درېو. زه رالمه ما د غازي احمد ملک د فول ملا کوم ملایي صاحب خبره داسې ده د دې خلکو لهجه ختمه ده، د دې شیزونو به تصدیق به ته کوې. ځکه دې کې دا 11-15 کندو مشران ناستو او دا 11 دا جرګوال ناستو. دا تاسو ناستو دا خبره ځکه دا سر نه راخلم مشران ډېر خبرې وکړلې، تاسو هم زه لږ پیه کوم. زه وله موقع نه رالم دې راته ویلی صاحب نور محمد صاحب نشته، سبا بل سبا ټایم شولو 2 بجې ټایم یې ورسره کېښودلو. اوس وله راځم موږ د خپل ناجوان 15 کسان وله موږ اوس راځو موقع له او موږ د 10 شیزونو 3 شیزونو تپوس یې کوو، د 10 روپو حساب هم دې کوو، د 10 روپو داسې حساب به اوس موږ غواړو. دې کې ګوره ما ته افغانستان نه ټلیفون رالی 2 بجې ما ته تلیفونونه میلاو شولو. ما خبره ګپ ته وړلو، موبایل مې جب کې واچولو، نو سلیم جي کې ورووتلو. لیکه جي د نورګل جي کور مخې ته لیکه جي ولاړو. ما ته دې خوا راشه پیسې وې زما دا کمیټي ماته کړه. ما ورته صاحب د کمیټي څنګه ماته کړم؟ دا 15 کندې دي د هغې مشران دا خوښ کړي دي، ما سره دا اختیار نشته دی. زه د ناجوانو مشر کړی ما سره دا اختیار نشته دی. تا ما سره 3 شیزونو خبره کړې د هغې تپوس به دې زه کوم، نور ما سره چا اختیار نشته دی. لاړو سپین ږیره مې راغونډ شوي، خبرې 3 بجې شولې. ای صاحب را پاڅېدلو په دې سپینه ږیره باندې ویلې د 10 لک روپو حساب هم رقم ضیر الله فعل را واخیستو، دغسې وښودولو. قسم هم کوم، قرآن هم کوم، تسلیم هم کوم، دا 10 لک روپۍ دي دا د 15 کندو را کړي حساب وله زه ورکوم. وروره د 10 لک روپۍ دي دې شپه ته اخیستې دی. دې ای صاحب ویلې مخه له تور کې بخر مې کېنوئ، هر قسم تسلي ورته کوم. مړه دا یو شي تسلي بیا مې ورته ویل دا 50 لک روپۍ ته ولې نه تقسیمې؟ دې کې مورا بچه را پاڅېدلو ما ته د خپل کندي پیسې میلاو شلې. دې کې ګلاب شیر را پاڅېدلو ما ته خپل کندي پیسې را ورسېدلې. دا مشر را پاڅېدلو دې ویلې ما ته د خپل کندي پیسې میلاو شلې. دا جرګه کې خبرې وشولې، بس بر خبره ختمه شوله. یو کندې مشر کړی دی پیسې میلاو شو، خبره ختمه شوله. موږ راووتلو خبرې له. اوس حمید ټیکهدار صاحب زه خبره کوم، حمید ټیکهدار سره مې ټیپ کېښودلو. حمید ټیکهدار مې راوغوښتلو، ورور یې رالې، روټۍ موټۍ وشوله، پروګرام مې وله ښایسته پروګرام مې وله وکړلو. دا 18 کسان زما ناست دا 18. ما ورته وروره صفا خبرې راته کوه، تا سره زما د ملکانو څه پارټنرشپ خو دې کې نشته دی غر کې؟ وایي نه. مالې نور څه کمیشن میمشن دا هر قسم تسلي کوم نشته دی. او زمونږ دا کومه کپلي ده نه مونږ چا ته شپت ورکوو، نه چا له مونږ پیسې ورکوو، نه مونږ چا سره څه ډیلنګ بیلنګ شته دی. هغه خبرې صفۍ مفۍ ما ته وکړله. موږ روټۍ موټۍ وخوړله، بهر راوتلو. زما زړه کې بیا هم شک و. ما دا میرویس نوم یې د حمید ټیکهدار ورور میرویس دی، دا ما لسنومو بیا مې غاړې ته کړلو. مولوي صاحب کلمه راته تېراوه بیا هم سفر دي کې دا څه پارټنرشپ دي دا دي. وایي صاحب دو ما سره پارټنرشپ نشته دی. ما سره د 3 کسان پارټنران دي، یو موږ یو او اټلي کې موږ سره یو داود نامې ته داود په څوک یو راته هغه دی، یو راته سیاسي سړی یاد کړلو، یو راته هغه پارټنر دی.
هغه را سره بانډر دی نور موږ سره هېڅوک هم نشته دی او دا موږ سره اپلاینو کې موږ سره دا پارټنرشپ دی پیدا ملکان دا موږ سره هېڅ کې هم نه دي او ما دا اظهر خان راته وایي دا زه سوشل میډیا کې د ښکاره ورته ویم اظهر خان راته وایي ماله به فی ګاډۍ 15,000 روپۍ ګاډۍ به ماله راکې 15,000 روپۍ ګاډۍ نه راکې زه به تا ماچر کوم هم او پاکستانی کوم هم دي دا سوشل میډیا کې ویم جمعه ته مې بوځي یاره مې حرام شریف له بوځي ورسره ځم 15,000 روپۍ ګاډۍ به راکې دا زما محصول دی دا به ماله راکې دا د حمید دا د میرویس خبره وه دا د هغه د کوڅې خبره وه دا خبره مې د ملګرو ته هم نه دی دا زما راز ساتلی و دا مې ځکه دا خبره اوس واضح کړله ای صاحبو دا خبره مې دا وکړله ای صاحب زه تاسو له هم ګیله من یم حمید ټیکادار دی حاجي بابا ولې دا له شکه پکې نشته دی ولې دا خاموش دی تاسو دا چرچان ولې نه کوئ زه دې خبرې ته تپوس حمید هم کوم کومه پورې به دا خبره موږ جرګې ورګې به راغونډو زه د حمید ټیکادار ته ویم وروره فورن نه شته شته لکه شته شته نشته دی وروره دا چرچان ولې نه کوئ ها زه د ملک سلطان ته ویم ملک سلطان دی ډیپو سلطان دی زه ورته ویم دا خو دا یو شي کې تاسو خبره راغونډه شوې ده دا کافر دی دا کوم شی دی یو شي کې ده نورو کې نشته دی دې خو 15 شی شنونه نور دي راشه ملک سلطانه تم زما عزیز دي تعلیم در کوم ته مارکیټ سره ریټي د ګرنټۍ سره په ضمانت سره راشه تعلیم در کوم زما کوم عزیزان دي زما استاخیل کوم کې ښه تکړه خلک شته دي هغې نه ورکوم زما کوم بلې ساحلي هغې نه ورکوم او ریټ به راکوي د مارکیټ ریټ او ګرنټۍ سره زه هر چا له ورکوم هر چا له ورکوم دا غر دی د قوم غر دی د غریبو یتیمانو غر دی زه هر چا له ورکوم چاله موږ نه بلې کو چا خپې سیره کو داغه داغې دی ورکوم وي میرزا خان دی هغې له ورکوم شامون له ورکوم ریټ د مارکیټ واچوي را دي شاغې له ورکو غر دی که نه وسلول دي حاجي بابا فورن به راپاڅئ موږ د ولاړو ستاسو کار په څه کې حساب دی شته خو نشته دی یارې نشي کولی موږ ته راپرېږدئ کولی شي راوځي ښه میدان ته راوځي موږ سره ولاړ یو دا جرسام ولې نه کوئ په څه کې حساب دی جرسام فورن جرسام وکړئ بیا دې هر کندې دې راپاڅي خپل کندې دي خپل کور کې وروره ګولک دی خبرې په څه دی ورشه ته کښېنه ورته وروره په څه خپئ څه چل شوی دی د دې خبرې حل دا دی دا هم نه کوئ هر کندې 15 کسان راغونډ کړي د اظهرخان ته دې کور کې کښېني ورو تاوان مې هم دي یو کډې مې دي یو دغه چاړه ته مې راونیسو او سترګې کومه د سترګې واچو یو لاره دا ده دا هم نه کوئ راځي به لاړ به شو هر کندې دې 50 کسان راغونډ کړو 70 کسان بعد کندې راغونډ کړو 1500 کسان شلو سل ګاډي ته کرې زه ورکوم لاړ به شو لیست ته به کښېنو دا کې اته به چغې شروع کړو یو دویم د برداره صاحب تاسو لاړ شئ اول پرس کانفرنس وکړئ تاسو به په دینار پرس کانفرنس مه کوئ یاره په دې غرب پرس کانفرنس وکړئ تاسو لاړ شئ د ویټي خیبر خلاف د اظهرخان خلاف پرس کانفرنس وکړئ دا یو انتشاره پیدا شوی دی دا د قوم غلدار دی خون خرابه کوي غاښمات یې لاسمات یې روشي زما په قوم کې څه چلو شلو د ویټي خبر مالک په زما ذمواري د پرچه په هغې کړ کوم او په دې به کړ کوم دا دا ټیکېږي نه ټیکېږي حاجي بابا دې کې نوره کیرم ده ورا خفیه شتامونه شوي دي دې کې نور قومونه پکې روان دي دې کې شتامونه شوي دي دې کې خفیه کاتې روانې دي ګوره دا شی له بل شک بخوا روان دی دا تاسو خبره ولیکه نه چاله جرګې ورکوم نه برلي قومون له واکونه ورکوم زما استاخیل تکړه خلک شته دی پښتون حاجي دا شو ښه سپینګري شته دی زه بل چاله واکونه نه ورکوم زه به خپل کار خپل قوم کې خلاص خپل کورنۍ کې خلاصوم بل چاله اختیار نه ورکوم شی مې بل خوا روان دی واورې شی بل خوا روان دی سینټر هم کېنوال دی صوبېدار هم کېنوال دی دا شی بیا غونډ به کېنوال دي دا ډیل هم شوی دی ځان سره خبرې شی له بل خوا روان دی خپل کور کې کېنئ سوال برباشي نه کوئ سوال له کار واخلئ په خپلو ته پرېوځئ خپل کور په خپله کور جوړ کړئ بل خوا شی ویې نه صحیح